چې په زمونږ په پنجاب کې په 12 او 1300 باندې تروړه خرڅېږي او دلته کې په 3300 ته ورسېده. سیاسي خلک څه شو دی خو د لیډر د پاره راځي چوک بندي د لیډر کله کوم به حرمتي شرم بندي کی نن غریب ولس چې کم دی د نوړې روټې د پاره د لیولو په شان دی په بازار کې منډه تړي وخی سار نه تر مخامه پورې نوړې روټې نه پیدا کوي څه شو سیاسي خلک څنګه دلته کې دي سیاستدانانو ته وایو چې وروڼو تاسو سیاست کوئ او د خپل مارچونو دپاره او د اسلام آباد دپاره او دغه دپاره خلکو لمګاډي کوئ څه کوئ نن د غریب دپاره یو کس نه راپاسئ. سیاسي خلک خو جي صرف د خپل پرچار دپاره د خپل اوټ دپاره لګیا دي او د خپلو مشرانو د خپلو پاټو دفاع کوي. زه وایم د پاټو دفاع نه ده پکار ده عوامو دفاع پکار ده. په اسمبلی کې د اواز پورته کی شته دي نه څوک چا نه غوښتنه وکړي بجلی کم ده ګیس کم دی پټرول کم دی اوړه کم دی غوړي کم دی نور سوداګانې کمې دي اشیا خوردنو سيزونه چې کم دي اسمان ته وختل څوک شته دي نه د دې نمایندګي څوک کولی نشي دغه چاته به نه وکړي. دلته کې چې زمونږ دا کم منتخب دا MNA دی MP دی دا څونه خلک دي په کار چې هغې د عوامو دپاره راپاسي دلته چغې لړې وایي چې دوی په اسمبلی کې اواز اوچت کړي او مرکز څه وایي چې خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کرام الله وایي ستاسو ډېره مهرباني مونږ خو دلته کې تېرېدو د ملګرو دغه وکړو چې یاره دا د اوړو دا بحران دی نو مونږ د څو ورځو نه زمونږ خپله دا دغه دی چې مونږ ټول غریبانان خلک یو دلته دیاړي مار د دیاړۍ نه ووته ځکه چې هغه کومه دیاړي اخلي نو په هفته کې هغه ځان له د اوړو تروړه پرې نشي اخیستی او دونه لوی ظلم شروع شوی دی چې په زمونږ په پنجاب کې په 12 او 1300 باندې تروړه خرڅېږي او دلته کې په 3300 ته ورسېده. نو مونږ دلته کې چې زمونږ دا کوم حکمرانان دي دا د صوبه کې چې زمونږ کم ناست نو دا د صوبې اختیار دی او د صوبې دغه دی پکار دی چې دی مرکز ته دا دغه وکړي چې دی غریب سړي دپاره اواز اوچت کړي. مونږ ټول غریبانان یو مونږ به ټول انشاءالله د دې دپاره پاسو او مونږ به د خپل حق تپوس په خپله کوو خو مونږ دلته کې دي سیاستدانانو ته وایو چې وروڼو تاسو سیاست کوئ او د خپل مارچونو دپاره او د اسلام آباد دپاره او دغه دپاره خلکو لمګاډي کوئ څه کوئ نن د غریب دپاره یو کس نه راپاسئ چیرې د غریب د تروړې دپاره سینجې راته بندي کړي دي مکمل ګاډي غریبانان خلک دا په پټرولو کې ځي کرایانې زیاتې شوي د وړو داسې بد حال دی چې زما خویندې میندې په قطارونو کې د سار نه ولاړ صدر صاحب خبره کوي جی سیاسي خلک څه شو دی خو د لیډر د پاره راځي چوک بندي د لیډر کله کوم به حرمتي شرم بندي کی نن غریب ولس چې کم دی د نوړې روټې د پاره د لیولو په شان دی په بازار کې منډه تړي وخی سار نه تر مخامه پورې نوړې روټې نه پیدا کوي څه شو سیاسي خلک خو جي صرف د خپل پرچار دپاره د خپل اوټ دپاره لګیا دي او د خپلو مشرانو د خپلو پاټو دفاع کوي. زه وایم د پاټو دفاع نه ده پکار ده عوامو دفاع پکار ده چې هر سړی راپاسي د خپل غریب عوام زه چې سار د کور نه روزم مونږ ټول خپل هم غریبانان یو خرګاډي والا ټاټکی والا مزدورو والا دیاړي نه بړاویږي او مکه تروړه د ورځ ورځه چې بل ورځ په 2200 एकदम 2700 نو 3000 او 3000 نه 3300 نو دا به کم ځای نه زما دا غریب قوم لکه مونږ پښتنو سره صرف مونږ پښتنو سره ظلم روان دی چې په هر ځای کې دی په هر مد کې دی بس صرف پښتانه په هر خبره کې لګیا دي نو پکار دا دي چې مونږ له شعور پکار دی او په دې خبره باندې چې مونږ پر زور مطالبه کوو د صوبې د حکومت نه او دلته کې چې زمونږ دا کم منتخب دا MNA دی MP دی دا څونه خلک دي په کار چې هغې د عوامو دپاره راپاسي دلته چغې لړې وایي چې دوی په اسمبلی کې اواز اوچت کړي او مرکز څه وایي چې مونږ له خپل حق راکړي خو دوی یې نشي کولی نو دا عوام مونږ په خپله باندې مرکز خبره تاسو وکړله په اسمبلی کې د اواز پورته کی شته دي نه څوک چا نه غوښتنه وکړي بجلی کم ده ګیس کم دی پټرول کم دی اوړه کم دی غوړي کم دی نور سوداګانې کمې دي اشیا خوردنو سيزونه چې کم دي اسمان ته وختل څوک شته دي نه د دې نمایندګي څوک کولی نشي دغه چاته به نه وکړي. انشاءالله مونږ دا غریب خلک به په خپله باندې راپاسو او عمددي خلکو چې دوی زمونږ دپاره اواز نه اوچتوي عمددي ګیروان ته به لاس اچوو چې دوی زمونږ تپوس نشي کولی او دوی زما په ووټ باندې زما د غریب په ووټ باندې دوی په سرکاري پراډو کې ګرځي دته مرات ملاویږي دته هر یو شی ملاویږي او دوی زما دپاره الله اواز نه اوچتولی شي نو بیا په ده باندې مونږ کوو څه مونږ به انشاءالله ګوره په کار دا دي د دې نه یو خانه جنګي جوړېږي ځکه چې هر غریب سړی تنګ دی مالدار سړي ته خو هېڅ تکلیف نشته کو په 10,000 شي همغه سفر واقعي تکلیف خو دلته کې ته د خرګاډو والا ریړو والا نه سبزو والا نه دکاندارانو نه د چا نه ته تپوس که هر سړی جاړي کو چاته ریټ لږ سیوا ووایي چې دره دا د
وړو دا روټۍ چې کومه ده دا ما د 20 نه په 25 کړه هر سړی د ګیروان نه رانیسي داسې ده. پکار دا دی چې مونږ ټول په شریکه باندې راپاسو ان شاء الله زمونږ د ایمان چې په دې ورځ زو کې مونږ د ټول علاقې له دانه د پارټۍ د فار نه دغه د پاره نه د عوامو د پاره په سپیکرو اعلانونه کوو دا روډونه وته مکمل بیا مونږه دا حکمرانان بیا مونږ نه منو چې دې زمونږ د پاره د حق आवाज نور چتای ٹھیک دی ٹھیک شو دي قدرمن دغه تاسو کتل چې د عوامي نشل پارټۍ تاسو شپ قدر صدر چې کم دی راغون شو په اړه کې وغي یو میټینګ غونډه کې شکل کې راغلی ول چې او موږ هغه سره اچانک راغلو خبره مسله وکړلې